الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. نند خیالی پورز باندے 1/4/2017 بمطابق پنجم رجب المرجب یا څلورم رجب المرجب باندې د ترجمه افتتاح شروعات روان دي. حاضرینو، کلم چې د قرآن پاک تفسیر بیانېږي نو د قرآن پاک د تفسیر نه مخکې ځنې داسې خبرې شته دی چې هغه د قرآن پاک د ترجمې نه وړاندې په هغې باندې ځان پوهېدل ډېر لازمي دی. او حقیقت دا دی چې موږ د ډېرو خبرو نه نابلد یو، ناواقف یو، خو چې کله علما او مفسرین د قرآن پاک ترجمه کوي نو هغوی د دغه ټولو خبرو نه وړاندې په څو خبرو باندې واضح بیان کړي. وړومبی بیان چې کوم دی، وړومبی بیان هغه په دې خبره باندې دی چې نبی علیہ السلام مبارک لب وحی څرنګه راتله. غټو غټو کتابونو د حدیثو لیکلي دي او مفسرینو په دې باندې پورا بیان کړی دی چې نبی علیہ السلام مبارک لب وحی راتله په اوو طریقو باندې. څو طریقو باندې؟ اوو طریقو. وړومبی نمبر وحی چې راغلی و هغه په خوب کې راغلی و. وړومبی نمبر وحی دا په خوب کې راغلی و. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای نبی علیہ السلام مبارک په د شپې خوب ولیدو، سبئی به دا خوب داسې ریښتونه ثابت شو لکه څرنګه چې سبئی ریښتونه او هر چاته پته لګي چې سبئی شو. داسې به هغه د خوب والا خبره سبئی لا رښتیا وه. دویم نمبر د ټاله په आवाज کې به وحی راتله. څنګه غوندې بو خلق به اورېدو خو چاته مطلب نشو اخیسته. خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چونکه د الله تبارک وتعالى یو عظیم محبوب او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکو نو هغه به دغه ټاله په आवाज پوهېدو چې یاره دا جبرائیل علیہ السلام ماته داسې یې ټاله به ټنګېده، په هغې کې به پیغام راغی د الله د طرف نه. دریم نمبرونو وحی به راتله د نبی علیہ السلام مبارک په زړه کې به یوه القا وشوه. د مبارک مو فرمایل چې ماته داسې په دې زړه کې راواچول شول. څلورم نمبر جبرائیل علیہ السلام به د انسان په شکل کې راغی او و به فرمایل چې نبی علیہ السلام مبارکه دا خبره داسې و. اکثر به دحیة الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی په شکل کې راتلو. دحیة الکلبی دمر خپل انسانو چې د خلکو نه به مخ پټالو، خصوصا د زنانو نه چاسي نه چې زنانه ور باندې ماین شي او عاشقان شي، دم رضیات کوله.
څومره لوی خواهش شو چې و صحابي سړیو خود خزنه به مخ پټالو دمره حیا و پکې. او پنځم نمبر دا چې جبرائیل علیہ السلام په اصل شکل کې راغی شپږ سوه وزري او دا غینه په جواهرات او ملغلر رازوړن دی او یو پرقاب و. نبی علیہ السلام فرمایي هرا کې هم دغه وحی راغلی و چې بار وته مکمل د اسمان څنډې د جبرائیل د وزرو نه ډکې وي شپږ سوه وزري. او شپږم نمبر سورت دا طالب علمانو تاسو لیکلم کو چې ډایرکټ په خبره اورېدې لگا نبی علیہ السلام د معراج په شپه باندې چې الله تبارک وتعالى سره ډایرکټ هم کلام شو ورته چې څه راوړي محبوبا. نبی علیہ السلام ورته فرمایل یا الله هغه څه راوړي چې تاسو سره نشته عاجزی مدر راوړي. التحیات لله والصلوات والطیبات. وګوره جبرائیل لاندې پاتې شو ډایرکټ خبرې شروع دام د وحی او شکل دی. شپږم نمبر او اوام نمبر دا امام شعبی رحمت الله علیه لیکلی دی چې کله په حرا کې غار حرا کې وحی راوړه جبرائیل علیہ السلام دا غینه بعد بیا 3 کاله اسرافیل علیہ السلام وحی راوړه او لس کاله جبرائیل علیہ السلام په مکه کې وحی راوړه او لس کاله په مدینه منوره کې نو شل کاله 3 کاله وحی 14 اسرافیل علیہ السلام راوړه. دا د امام شافعی سے قول دی. دویمه خبر ورونو دا خو د وحی په حق لشوا چې قران پاک څه ته یا د قران پاک څو نامې دي. ناول خو طالب علمانو داس بکو چې د قران پاک 15 نامې دي چې په قران کې ذکر دي. قران، فرقان، کتاب، ذکر او نور. دا 15 نامې دي چې په قران کې د قران پاک هغه ذکر دي. په دا کې بیا طالب علمانو 58 نامې راغلي دي د القرآن. په قرآن شریف کې 55 واره القرآن ټکی راغلی دی. القرآن 10 واره صرف قرآن راغلی او 2 واره قرآن هو راغلی دی. 58 واره القرآن 10 واره صرف قرآن او 2 واره قرآن هو ټکی په قرآن پاک کې راغلی دی. طالب علمانو د قران پاک د ټکی څه معنی ده؟ ارث کې چې قران شریف، قران پاک، قران مجید راځي چې نن په دا خبره سره ځان کوئی کوچ د قران د لفظ معنی څه؟ حاضرینو د قران درې معنی دي. که قران د قرآن جوړ شي قرآن نو په دغه صورتحال کې بیا د قرآن چې قرآن نه جوړ شي نو بیا یې معنی دو یو بل پشي یو بل پشي او قرآن پاک ته چې وګورئ نو یو بل پشي نازل شوی. دویمه معنی د قران پاک چې کیږي هغه قراءتن نه جوړ دی. قراءتن نو د قراءتن معنی ویل او قران تم قران زکه ویل شي چې دا ویل شوی دی. څنګه ویل شوی؟ دغه قران پاک ځنی آیاتونه او سوراتونه په مخکینی آسمانی کتابونو کې هم. قرآن پاک څنګه جمع شوی دی؟ د نبی علیہ السلام په دور کې داسې نو لګا څنګه وسته. حاضرینو او ډیر خلک په دا आवाज واوري غایبینو زنانو میندو خويندو. قرآن پاک هغه عظیم کتاب دی چې د نبی علیہ السلام مبارک په دور کې کله د پیر په ورځ باندې افتتاح وشو.
او د جبرائیل علیه السلام په توسط او په واسطه باندې الله تبارک وتعالى را نازل کو. نو علماء لیکلي دي، مفسرین په دغه کې لیکلي دي چې دا قران پاک په اوخانو په اډو کو باندې روح د پخته اډو کوي یا د ورونه اډو کوي پاغه باندې به مطلب شي لیکل شروع. دا څومره کسانو چې قران پاک لیکل، یو روایت کې راځي چې دا 15 کسان، خو تحقیق دا چې 15 کسانو چې هغه به قران پاک وحی لیکل، 15 کسان داسې وو چې هغه د قران پاک وحی لیکل. طالب علمانو تنګ خو نه یو کنه، خبرو ته لږ متوجه اوسئ. تحقیق دا دی چې 15 کسان داسې وو چې هغه به د قران پاک وحی لیکل د نبی علیہ السلام په دور کې. او په دغه ټولو کې ټول نه اوچت کاتب، ټول نه خطکړه کاتب هغه زید ابن ثابت رضی الله تعالی د ډېر زیات ماهر، خصوصا نبی علیہ السلام مبارک د ته ډېره توجه دی. به راوغوښتو چې راشه دا آیات نازل شو دا ولیکه. نو په هغه ټیم کې بس یا کپڑے ټوټه بو پاغه باندې به ولیکلو، یا به مطلب چې اډو کيو پاغه باندې به لیکلو کړو، یا به د کجوري پوسټه کيو ځونه نبی پوسټه کې تیرا کټ کړو پاغه باندې به لیکلو کړو. او دا ټوکړي دغه صحابه کرانو مبارک چې دا ځان سره محفوظ کړي. او په دغه شپږ کسانو کې خلفای اربعه ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی او ابی ابن کعب او نور مشهور صحابه کرام دا په شمار دي رضی الله تعالی عنهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په دور کې په او ژبو کې او په او حروف سره قران پاک نازلو. تاسو به چې دا څنګه او ژبې یعنی اول لغتونه، مثال په تور ای پښتو ژبه د پښتو څوک یې چې بهر، څوک یې چې باندې، څوک یې چې ورچن اصطلاحات دي کنه. ګوره یو پښتو څوک یو تلفظ کی، څوک بل تلفظ کی، څوک بل تلفظ دا چې عربي واوا خو لغتونه پکې او. مثال په تور په ځنې ځای کې اوس اسرع معنا لارش، اذهب معنا اوس لارش، عجل تنسى، اسرع اذهب او عجل کمانی ته یو ګر نو معنا یو شی جوړي، خو الفاظ بدل دي ځکه چې لغتونه بدل. لگا اس مثال په تور په عربی زبان کې تعال دل تراشا، هلما دل تراشا، هلما استعمالي کی، تعال استعمالي. د نبی علیہ السلام مبارک په دور مبارک کې په دغه طریقې باندې دا قران پاک نازل و، لیکل شوی و، صحابه کرامو په سینو کې محفوظ و. قربان مکه د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم نا چې د علم د خزانه سره سره د قران پاک یو اوچت حافظ، د قران پاک یو اوچت قاری او د قران پاک یو بهترین مفسر او محقق د نبی علیہ السلام ذات مبارک. هغه ذات مبارک چې د صوفه په چبوتره باندې وي اتیا یا کله به ډیر شو 300 صحابه کرام ته د مدرسې په شکل کې دین اسلام وخاله. حاضرینو نبی علیہ السلام مبارک کله دغه دنیا ته تشریف یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په دور کې په یمامه کې چې دا د شام یو علاقه په دا کې مسیلمه کذاب پیدا شو او د پیغمبره دعوی وکړه چې ویل نعوذ بالله چې زه نبی یم. چې کله ورونو د نبوت دعوی وکړه او ځان نه یو درویشان سره جوړ کړو، یو لوی کاذب. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اعلان جهاد وکړو. پورته کا درې کړه اما کې بل
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اعلان جهاد وکړو او په زرګونه صحابه کرام دغه جنگ ته تیار شول چې په دا کې مسلمانانو د طرف نه او 100 کاریان شهیدان شول. یو لوی نقصان اسلام ته ورسېدو. خو نه دا مسیلمه کذاب په دغه جنگ کې مردار شو. الله پاک دې تباہ او برباد کړي. حاضرینو چې کله مسیلمه کذاب مردار شو او 100 کاریان په دغه جنگ کې شهیدان شول. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زراغلم نبی علیہ السلام مبارک لام اور ته وویل هغه لرغلم ابو بکر صدیق شبلا ورته ومه چې امیر المؤمنین اے ابو بکر صدیق رضی الله تعالی کدا سے وال د مونږ رواني نو د مونږ د منځ نه به قران پاک ختم شي. زکه چې کوم لیکل مونږ سره موجود دي امستا خو ځنی لیکل داسې چې هغه د کاریانو صاحبانو په سینو کې دي. نو دا خو به مونږ نه په قرار باندې دا غون قران پاک د منځ لاړ شي. نو خو هم نو چې یو کتابي شکل ورلویر کو. ابو بکر صدیق سے فرمایي چې ما ورته چې نازل سوچ په کم زه هغه کار نشم کړی کوم کار چې نبی علیہ السلام نه کړی. زلک سوچ په کم دا خو بدعت شو. دا څنګه وکړو؟ عمر فاروق سے بار بار راتلو ما ته بداویل ګوره دا قران پاک ډېر په سختو جمع شوی دی. دا خو ما او ته بدقسمتي و چار ماره ته ډکې و تلاوت ته نشته. دا خو ما او ته بدقسمتي شو ورنه دا ډېر په سختو باندې را جمع شوی. تاسو اوس وګورئ د تاریخ ته وګورئ ډېر اهم تاریخ دی ورونو. فرمایي چې کله عمر فاروق سے بھی چیزا وہ بار بار ورتلم چې ګوره کتاب جوړ کا کتاب شکل ورکا او ګوره دا قران پاک په موږ منځ لاړ شي. نو ابو بکر صدیق سے فرمایي چې ما سینه الله په کولاو کړ او زه دغه ته جوړ شوم چې قران پاک له یو کتابي شکل ورکم او چې چیرته چا سره په سینه کې دی په حفظ باندې دی د کجوري په پوسټ کې لیکل شوی د تیګي په ټوکړه لیکل شوی په سرمن باندې لیکل شوی په څشي باندې لیکل شوی ډکی لیکل شوی دا ټول زرا جمع کم او کتابي شکل ورکم او دا کار ما اوس پارلو چاته هغه چاته چې نبی علیہ السلام مبارک ورته سپارلو زید ابن ثابت رضی الله عنه. دا ابن ثابت ځکه چې زید ابن حارثه طرف ته توجه لاړ نشي. یو زید ابن حارثه د نبی علیہ السلام متبنا ابل دا زید ابن ثابت دی رضی الله تعالی. حاضرینو لهغین بعد چې کله زید ابن ثابت ته دا کار اوس پارلې شو زید ابن ثابت چې وی اجماع په الله باندې قسمی کچاره تویلی وای چې دا یو غر بل غر له یوسا اجدا به ماته آسان وای خو چې دغه ډیوټي دا اوس پارل شو مدا ماته ګوره دا غر وړو نه ډیر دروند کار شو. زکه چې چرته کاغون شي ځنې لفظ غلطون لیکل شي. زغره په وړو کې خو دنیایي جسمانی تکلیف دی دنیا کې بستړی شم او په دا کې خو ما د ایمان او د آخرت خبره نو په دا وجه باندې خو بنا پر هر تقدیر چې ابو بکر صدیق صاحب زموږ امیر المؤمنین هغه زه ډیر مجبور کړم زمان په سینه کولاو شو چې واقعي دا قران پاک را نه ضایع نشي. نو زه سره د نور صحابه کرامو راغون شو سره او هغه خبره قران پاک لام یو ترتیب ورکړو او دا مو فرمایل ابو بکر صدیق صاحب چې عمر فاروق صاحب تم لارشه او زید ابن ثابت تم رضی الله عنهما او د مدینه منورې په گیټ کې کینو او چې څوک را دروي پختره ته کو چې تاسو را قران پاک کوم الفاظ دي تاسو را قران پاک کوم آیات نه چې هغه موږ دلته ولیکو چا سره ټوکړای مرای وړو چا سره چمړای مرای وړو چا سره تیګای مرای وړو چا سره د قران الفاظ وی مبارک هغه راوړو چې هغه موږ کتابي شکل وکړو. په دغه طریقې سره ها راجمه کېدل. د ابو بکر صدیق صاحب دور لاړو او په دغه ټیم کې یو مصحف تیار شو یو مصحف چې هغه د قریشو په ژبه کې قریشو په ژبه کې هغه ابو بکر صدیق صاحب عمر فاروق ته ورسپارلو. ابو بکر صدیق صاحب چې وفات شو
عمر فاروق سے خپل لور مبارک لور کړو حضرت حفصه چې دا د نبی علیہ السلام بیبي و رضی الله تعالی عنها. هغه سره پاتې شو چې کله عمر فاروق صاحب دغه دنیا نه تشریف یوړو رونو بیا دا څه کارو شو چې دا قران پاک هم موجودو ورسره په علاقه کې په اول لغتونو کې هغه قران پاک په هم لیکي دامو خدای خورشو نه دی او مطلب چې نورم خدای خورشو نه دی هغه اول لغت ولا قران پاک په علاقه کې تاویدو چا سره او هغه سره یو لغت والا د سره بل لغت والا داغه نه بادرونو چې کله د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دور راغی نو دلته په آذربایجان کې او په ارمینیا علاقه کې مسلمانانو صحابه کرامو د کافرو سره جهاد پر راغلیو جهاد روان دی جهاد چې وشو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایلی چې د حذیفه صاحب ځان لګوي په دوه کسانو باندې منظور و هغه صحابي رونو هغه صحابي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او خواغستو دی وسړی نه او بیا هغه سړی چې مخ کې تیر شو نبی علیہ السلام ته فرمایي چې پلان کې ورځ باندې 100 روپے کم په قرض راکړه قرض ته واغستو نو په دغه دوران کې دا اعرابي دا خرچي دونکې د اوخ دا چې مخ کې تیر شو کسان ورته دا اوخ په 100 روپے خرڅ کړ دم را چې مونږ به نقد دیر کو ډېرې بدیر کو مړه کو په قرض باندې نه او کمی مې نو دا اعرابي را منډ کړل چې په پښتو زبان کې ورته کوچای ویل شي دغه کوچی را منډ کړل او وی چې نه نبی علیہ السلام دا مال را کبیر هغه ورته چې په مال خرج کړو اوس ته بیا غواړي چې نه دا مال بیا کړو نو خدای عالم چې مسلمانو کا غیر مسلمانو هغه کې چاته نه ویلی خو اخیره کې دغه کوچی ورته وی چې ته په دا باندې گواه پیش کا چې دا اوخ ما پتا باندې خرج کړی حذیفه ابن یمان سے مخامخ ولیاړو را منډه کړل خدا واقعیا کې نو په دې غشتلو د اوخ کې نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل چې اے نبی علیہ السلام مبارک ویل پریشان چې په دا باندې دا اوخ مت واغستو اوس دا سړی چې سره مدر باندې خرج کړی نه او کته چې در باندې خرج کړی مې نو گواه پیش کړ نو گواه په هغه ټیم کې ما سره نو حذیفه سے بیا چې زه دا گواہی کوم چې دا اوخ تا اغسته د دغه کوچی نه تا اغسته نو نبی رسول الله ورته مخ راوړل ورته چې حذیفه ابن یمان ته په هغه موقع کې نه وی کنه دا غیبانه گواہی څه لکه حذیفه ابن یمان سے ورته یی چې دا الله محبوبا دا اسمان په خبرونو کې غیبانه گواہی کو د زمکه په خبرونو کې څنګه غیبانه گواہی وکړو تا چوي چې الله یو موږ لیدل نه بس موږ چې ټیک وکړو موږ مې چې اشهد الله اله الا زه گواہی کوم چې دا الله نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته چې دا اسمان په خبرونو کې گواہی کو نو د زمکه په خبرونو کې خامخا گواہی کو بیا نبی علیہ السلام اعلان فرمایلو چې وخلق واورو حذیفه ابن یمان چې په کومه معاملې کې ځان له گواہی ورکی دا یو گواہی به تاسو په دوه گواهو باندې منظور وو نو دا حذیفه ابن یمان سے عثمان غنی سے لراغی اور ته چې ارمینیا او آذربایجان علاقه کې چې کله مونږ جنگ کړو نو مسلمانانو خپل منځ کې سره اختلاف راغی د قران پاک په تلاوت کې څنګه اختلاف مثال په تور باندې په یو ځای کې لیکل شوی چې نون شزوها نو بلکې وایي چې نون شیروها اوس نون شزوها او نون شیروها یو معنا مونږ را پورته کړل د اډو کې نون شرا مونږ را خوار کړل د اډو کې معنی یو جوړیږي خو الفاظ ته چو ګوري نو الفاظ کې یو کې زیرو بلکې ریو نون شزوها نون شیروها چې کله دا اختلاف راغی او ځنې خلکو وایي چې فتمت کلمت ربک ځنې خلکو وایي چې فتمت کلمات ربک چې دا اختلاف کله راغی او تر دغه پیری چې یو بل سره جګړه نږدې وای چې کړي وای
چې ته قران غلطه هغه ته جنا نه ما دا کړه دا شی موږ سره الته خو ژبه او لغتونه او نو حذیفه سے عثمان غنی صاحب لراغه ورته فرمایي چې کلمه مانینو دا قران پاک یوې ژبه تر واړه مکمل چې په غون عالم اسلام کې بس په یو لغت باندې قران پاک نو عثمان غنی صاحب پورته شو او هغه کتاب او هغه قران پاک چې د قریش او ژبه ته ابو بکر صدیق صاحب د عمر فاروق صاحب پر مشوره باندې او د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ او د غیر کمیټه او د ټیم مطلب چې په تحقیق سره چې کوم را جمع شوی هغه مطلب چې په غونډه علاقه کې خور کړو مصر له ولګلو شام له ولګلو نور نسخه ته تیار کړی او دا اعلان وکړو چې چا سره قران شریف څومره ټوکړي دي او کومه ژبه کې دا ټول موږ ته راجمع کو چې راجمع کړل په بو کې وینځل او دغه ټول له ور ورکړو د دې لپاره نه د دې لپاره چې بيدبي ونشي وانده کې فتنې وانه چل شي دغه وجنه علما فرمایي چې قران پاک زوی په سپاره خخول هم جایز دي او د ادب په نیت باندې ور ور کول هم جایز دي ځکه چې ابوبکر صدیق صاحب دا عثمان غنی صاحب دا کار کړی دا تمام ارتي را جمع کړل او په دغه طریقې سره ور ور لور کړو اولی غلی کوي تی ویرانه کا کوبو کې او بیا ور ور کړو نو غرض دارونو چې هغه تفسیر هغه قران پاک چې کوم د قریش په ژبه کې وو هغه په دې غونډه علاقه کې را خور کړی شو اومدغه وجنه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته جامع القرآن لقب ملو شو هغه څوک چې قران پاک را جمع کړی هغه څوک چې قران پاک په یو لغت کې د برکت مطلب چې خور شوی حضورینو داغه نه بعد په قران پاک کې او منزل لري او دیش په کې سپاری دي دا او منزل څنګه کې راغله دا به صحابه کرام روزانه د تلاوت کو یو منزل تلاوت په پروګرامه په اورځ کې به قران پاک ختمال نو او منزل ته جوړ شو او ځنه خلک داسې چې هغه به روزانه یو سپاره ویل نو په میاش کې به یو ختم کړ نو دا دیش سپاره ته زکه جوړ شو دا رکوع په کوم ټیم کې راغله رکوع دا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په تراوو کې په هر رکعت کې دمره تلاوت کو نغه څومره تلاوت چې کړو هغه له رکوع نامه ورکړی شو څومره تلاوت چې کړو هغه له رکوع نامه ورکړی شو نو تاسو که سوچو کو سړی سوچو کی نو شل رکعات تراویح به عثمان غنی صاحب کړی او په هر رکعت کې به مطلب چې یو رکوع ویلا ٹھیک شو یو رکوع ویلا نو په دغه اندازې سره به او اشتم شپه ته ختم جوړالو نو چې او اشتم شپه ته به ختم جوړالو 27 لا په 20 کې ضرب ورکا نو چې وګوري 540 رکعات نه جوړیږي 27 لا چې په 20 کې ضرب ورکي شل رکعات تراویح نو په هر رکعت کې به یو رکوع ویلا نو 27 په باندې به ختم کړو سر نه براشوري شنو بس ختم به پکې وکړو او هر رکعت کې به یو رکوع مل شو نو چې 27 ل په 20 کې ضرب ورکي نو دغه 540 رکوعات جوړیږي په دغه طریقې سره د قران پاک دغه کېدو حاضرینو په دې قران پاک باندې اول کې زبر زیر پیش نو وسم دا علماء کرام په کوم ټکی باندې زبر زیر پیش نه نو علم نحو داسې او علم دی چې دغه زبر زیر پیش نه علاوه هغه پڑھاوول شي خو عام خلکو ته تکلیف وو نو دا بیا په د حجاج ابن یوسف په حکم باندې ابو الاسود دویلی دا یو سړی تیر شوی دی هغه په دې باندې زبر زیر پیش واچلو دا یو چت نحوی تیر شوی دی ابو الاسود دویلی د حجاج ابن یوسف په حکم باندې روح البیان لیکلی او مدنا او وقفنا خلیل ابن احمد دام یو لوی نحوی تیر شوی دی هغه په مدنا او وقفنا واچول او د عربی خط چې یا عرب ابن قطان دا یو سړی تیر شوی دی هغه د عربی خط دغه قران پاک راوړلو حاضرینو د قران پاک متعلق اهم معلومات روان دي
د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول دا دی چې په قران پاک کې 6616 آیاتونه دي. 6616 آیاتونه دي. جدید تحقیق دا دی چې 6636 آیاتونه دي په قران پاک کې. ځنې خلق د وقف والا آیات شماري، ځنې نشماري. ځنې چې د الف لام میم دا آیات نه، ځنې چې دی ځنې چې ح میم آیات دی، ځنې چې نه. نو په دا وجه باندې تعداد کې کمای زیاته ده. نور دانا چې کو نور نیم آیاتونه نه مني و نیمه مني نه نه، صرف اختلاف پیدا کوي چې وقف شته کنه شته. چې وقف یو جدا جدا مني او چې وقف نه یې اجبدا یو آیات ده. نو په دغه طریقې سرونو د قران پاک د عبد الله ابن عباس د قول مطابق 6616 آیاتونه دي او حروف 3 لکه او 2.0 او شپږ سوا ایواویا 3,23,671 3,23,671 دا پکې حروف دي ټکی چې موږ ورته یو الف ب ت ش دا. قران پاک ډیر عظیم کتاب دی. نبی علیہ السلام مبارک د دې ډیر او دریم نمبر په قران پاک کې شرح غلې نون 45,190 چیه نه مینه ده 90 حاضرینو په قران پاک کې ټول نډیر الف راغلي، ټول نه کم چې دا پکې زوی راغلي وو 842 واره ټول نه کم پکې زوی راغلي. په قران شریف کې 10 سپاره یوصل فرلس سورتونه 6616 آیاتونه ضرب کې اوامر دي چې الله پکې حکم کړي چې دا وکړه، دا 1000 دي. 1000 پکې نه دي چې الله فرمایي چې دا مکه. 1000 پکې وعدي دي، 1000 پکې وعیدونه دي سزاګانې، 1000 پکې کیسې دي او 1000 پکې عبرتونه دي او 500 پکې حرام او حلال دي او 100 پکې دواګانې دي. اجه دوا نشته قران پاک کې 100 دواګانې راغلي او 12 آیاتونه داسې چې هغه منسوخ دي. د غلام رسول سیدی سے فرمایي چې زموږ تحقیق دا دی چې 12 آیاتونه منسوخ دي. نو په دغه طریقې سره د قران پاک دغه وضاحت چې تاسو ته بیان کړی شو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ زپنا غړم بالله پالله تعالی شرا من الشيطان الرجيم د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. ز شروع کوم په نام د الله تعالی الرحمن چې ډېر مهربان دی په دنیا کې په هر چا باندې، الرحیم او ډېر رحم کوونکی دی په آخرت کې په خاص مؤمنانو مسلمانانو باندې. پناه غوښتل د شیطان نه دا لازمي دی، ځکه چې هر یو نیک کار کې شیطان خلل اچوي، نو پناه غوښتل لازمي دی. هغه شیطان کی سمخ کې را روانه او التبیا په وګڼيګو. خو شیطان د تدوی معنی شیطان څه دی؟ هر سړی چې شیطان او تونالت شیطان شیطان او شیطان شیطان مانت د شیطان دوی معنی دی. یو معنی دا دو چې شیطان معنا شیطان، شیطان معنا هغه څوک چې سوځول شوی وي په اور باندې، هغه ته شیطان یې چې شیطان ته جوړ دی. د دغه شی ظلم دمر یقیني دی لګه اوسه چې اور اغسته دمر یقیني دی. او دویم شیطان په معنا د بعوده سره، بعوده معنا لری
او دیم د الله د رحمتنا لری دی. نو شیطان معنا سوې پور لری د الله د رحمتنا. د شیطان د ټکی د دوی معنی شي. بسم الله الرحمن الرحیم. طالب علمانو لپاره یو نقطه بسم کی حالانکه دا بے اسم دی حمزه چلو ورزیدا بے اسم بسم پکار بے اسم دی اصل کې بے اسم دی پکار چالیب لیکل شوی وای کویلې کې دای نم چې لیکل شوی خوای کنه لګا د قران پاک په سورته اعلی سورته کې ته لیکل شوی دی سبح اسم ربک الاعلى الته لیکل شوی دی الف ویل نشي خو لیکل شوی دی دلته چلو وګورئ زکا چې بسم الله ډیره زیاته استعماليږي. نو د عربو طریقه دا او چې کوم شی ډیر استعماليږي پاغي کې کسر راولي کمای راولي نو غالب زکه د تو ورزيدو او نحویانو لیکلي دي چې دا به بغټه لیکو دا به چې دا مطلب دا چې د طالب هم شته دا به زکه په بسم الله کې غټه لیکل شي چې د طالب شته. نو بسم الله الرحمن الرحیم کې دا به زکه غټه لیکل شي چې دلته الف شته. الحمدلله رب العالمین. ټول ثنا صفاتنا لله خاص الله تعالی لپاره دي. رب العالمین چې تربیت کوونکی د عالمینو دی مربی دی د تمام عالمینو. عالمین حمد او ثنا خاص الله لپاره دي چې هغه مربی او تربیت کوونکی د عالمینو دی. طالب علمانو تاسو ته پته و چې حمد څه ته ویل شي. هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان بمقابلة نعمة او لا. اختياري وغير. هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وغير الاختياري سواء كان بمقابلة نعمة او لا. حمد او ثنا بیانول د چا کپتای انعام کړی وی او کنوي کړی دغه ته ویل شي حمد. د چا صفت کول کتا باندې نعمت کړی وی او کنوي کړی دغه ته حمد ویل شي. لله خاص الله تعالی لپاره دی رب العالمین. پته ده کې اعتراض دی. اعتراض دا دی چې یو سړی دی هغه دغه مایک صفت کی نو دا خدای الله صفت نشو. یو سړی دی هغه د خولي صفت کی چې دا خولي ډېر خولي نو دا خدای الله صفت نشو. یو سړی دی هغه د جمعات صفت کی جمعات ډېر خولي جوړ دی نو دا خدای الله صفت نشو ځکه جمعات صفت شو. یو سړی دی هغه د یو شی او د بل شی صفت کی دا الله نه بغیر نو دا خدای الله صفت نشو کنه. نو دغه کې ته څنګه چې الحمدلله ټول صفاتونه الله لپاره نو الله لپاره خو ځنه نشو کنه ځنه د جمعات لپاره شول ځنه د خولې لپاره شول ځنه د مایک لپاره شول نه ټول صفاتونه الله لپاره دي. خلک سوچ پکې وکا څنګه سوچ تاسو نه پوښتنه کوم نه مایک چا جوړ کړی وای ها الله نه جوړ کړی چا جوړ کړی انسان نه پوهه چا ور کړی په ایمان وای چې په حقیقت کې د الله صفات شو کنه شو نو سبحان الله وای یو سړی دی د جمعات صفاتو کې جمعات کولای چا جوړ کړو کسانو ګلکارانو کاریګرانو ګلکارانو لا دا پوهه چا ور کړو نو ځکه مونږ غیر غماس خلکو ته یو چې د نبی صفاتم په حقیقت کې د الله صفات ده ځکه مونږ غیر غماس خلکو ته یو چې په نبی باندې درود د الله ذکر ده خو سوچ ورته وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات دا په حقیقت کې د الله صفات ده بس الحمدلله ځکه چې نبی علیہ السلام چا پیدا کړ الله پیدا. رب العالمین چې رب دې د تمام عالمینو عالم کا عالم چلے عالمین جمع د عالم عالم ورته چلے
اول خدا خبره چې د الله نه بغیر چې څومره مخلوق ته دیتا عالم یې عالم ورته چلی اچھا عالم ورته ځکه چې د عالم دوی معنی ایوه معنی داو چې عالم معنی علامت او دا مخلوق هم د الله تبارک وتعالى په موجودیدو باندې علامت ده څنګه یعنی مونږ چې موجود یو نو دا چې څوکشته چې مونږ موجود کړی دا عالمونه چشته دا د خبرې ثبوت دی چې الله شته ځکه دا عالمونه چا موجود کړی یو دویم عالم معنا عالم یعنی عالم په دې باندې پوي دی چې الله موجود دی ابي دا خبره او چې څوک مانی څوک نه مانی نو دا عالم دوی معنی شي امام مقاتل سے فرمایي چې عالمین چې دا اتیا سره مخلوق راخه یو پکې انسان دی بس نور شمار یو پکې مرغای دی یو پکې پیرای دی یو پکې مطلب چې زناور دی یو پکې فرشتہ نو دا څومره ډیر شو اتیا زر عالم څومره عالم وې پوښتنه تاسو باندې وې اتیا زر عالم دی یو پکې انسان دی او ځنې علماء لیکلي چې نه عالم چې دا شل زره دی او د مشرق نه واخله مغرب پر دا یو عالم ډېر عجیب غوندې مخلوق ډېر عجیب غوندې کار دی الرحمن الرحیم ډېر مهربان دی په دنیا کې په هر چا باندې الرحیم او ډېر رحم کوونکی دی په آخرت کې په خاص مؤمنانو باندې مالک یوم الدین مالک دے دوریزی د قیامت مالک دے دوریزی د جزا ایاک نعبدو یا اللہ خاص تا د پارا مونږ عبادت کو و ایاک نستعین او خاص دستانا مدد غواړو مونږه مدد په دوه قسمه یو برای راست یو په واسطه سره په واسطه سره لکه سړی پیر فقیر لویر شي ورته چې دعا راته وکم یو مزار لاړ شي او ایته د خپل زړه حاجت دغه ولی الله په واسطه باندې د الله نه وغواړي نیو په واسطه سره مدد دی او یو بغیر د واسطې نه چې ډایرکټ الله پاک د تا مدد دوارو مثالونه په قران پاک کې شته مثال په تور عیسی علیہ السلام مبارک نمخ کې الله تعالی ارشاد فرمایي الله تعالی فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاه تاسو مدد غواړو په صبر سره او په تیز سره جواب راکاو نو بیا به خوب نه دی مدد غواړو تاسو په تیز سره تاسو نه پښتنه کم صبر او منز الله او کله الله نه بغیر بل څه دی کنه الله خو نه دی کنه صبر خو یو عمل دی صلات یو عمل دی چې الله خو نه دی کنه الله پکې چې تاسو دغه مخلوق په ذریعہ مدد وغواړو مخلوق شو کنه صبر هم مخلوق شو او صلات خو یو فعل دی یو طریقه ده مخلوق شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مدینه منورې صحابه له څه نامه کې خو انصار د مدینه څه معنی کې نامه انصار څه معنی مددګاران څه معنی ده چې مخلوق مدد نشي کړی او کچاوي چې مخلوق مدد کو چې دا شرک وي نو ظالم خدای انصار ورته نبی علیہ السلام چې مددګاران مخلوق مدد کړی شي خدا الله په تعاون سره ذاتی نه خپل نشي کړی مدینه منورې صحابه او ته نبی علیہ السلام د مددګارانو نامه ورکړه الله پکې چې ته مدد وغواړې په صبر سره او په مانځ سره وګوره دا مخلوق دی او الله وی چې دغه مدد وغواړي نو څه مطلب دا چې د الله مدد په دوه قسمه شو یو دا چې برای راست در سره کی یو دا چې په واسطه سره در سره کی عیسی علیہ السلام مبارک چې کله را څنګه شو چې ویل من انصاری الی الله څوک په ما مدد کی
قال الحواریون نحن انصار الله. هغه دولس ملګرو ویل چې موږ به در سره مدد کو، موږ د الله تبارک وتعالى د دین مددګاران یو کنه. دا وګور عیسی علی السلام مخلوق ته چې مدد مو کو او مخلوق ورته چې بالکل ټیک خدا به موږ نه یو چې د الله نه بغیر د مدد کی، مخلوق د الله د امداد نه بغیر مدد کی نه دا موږ نه نور په دا دنیا کې خلک کی ورګه لګ امداد را سره وکړه، لګ امداد را سره وکړه، لانکای سره غریب دی لګ مدد ور سره وکړه، دا خو ویل کېږي. نو په دا وجه باندې کڅو کوی چې ایاک نعبد خاص عبادت کومونګه و ایاک نستعين او خاص تانا مدد غواړو مونږه. نو چې صرف الله نه مدد غوښتل پکار دی او قبل نه مدد غوښتل نو دا شرک شو. نو چې دغه ته شرک یې نو بیا خو دا مدرسو پر چې کومي چاندې ماندې غونډې بدا کې خپل راغله، دا خو ته غواړي مدد کنه. مدرسې په چاندا کې بیا یا کنستاین در نهيري او چې کله مطلب چې ارشد بیا د بیا او دا غراشي بیا یا کنستاین یې. نو صحیح معنی داو چې اولیاء نم مدد غوښتای شي، انبیاء نم مدد غوښتای شي، خو په حقیقت کې د اولیاء مدد د انبیاء مدد دا په حقیقت کې د الله امداد دی. الله په دا امداد ورکړي، په حقیقت کې د الله امداد دی. خو که ظاهري تر باندې چا دوی وسیله ونیول او دوی په واسطه باندې وغوښتل نو دا څه ناروا نه وي، بلکې قران پاک کې ځای په ځای باندې راځي. ان شاء الله نشاندهي به درته کوم. اهدنا الصراط المستقيم، روان کی مونږه په نیغه لار باندې، صراط الذين انعمت عليهم، لار د هغه کسانو چې انعام کړی دی تا علیهم په هغه باندې. کڅو پښتنه درنو کې چې څنګه نه روان په نیغه لار کڅه سوال نه کې مسلمان کوئی کنا کلمه ویلو پنی غلیار نه روان کچلا. مطلب دا دی اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مونږ روان کی پنی غلیار باندې. څه مطلب دا چې یا الله په دغه نی غلیار باندې مونږ لا استقامت او مشواله راکې، همیشواله را لګا ټول امین. صراط الذين لیارا د هغه کسانو انعمت علیهم چې انعام کړی دی تا علیهم باغوی باندې. هغه څلور قسم خلق دي چې مخکې را روان دي، من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، انبیاء کرام، صدیقین، شهیدان او صالحان. یا الله دغه خلقو په لیار باندې مونږ ټول روان کې امین. غیر المغضوب نلیار ده هغه کسانو چې غضب شوی دی علیهم په هغوی باندې، ولا الضالین او نلیار ده گمراهانو. مغضوب علیه څوک دي؟ یهودیان. ولا الضالین مراد څوک دي؟ عیسایان.